ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، وأحسن منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داري، حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داری. آج خوبا ہم دارند تو تنہا داری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو اکثر ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. انتہائی قابل صد احترام محترم حاضرین مجلس او ډیرو درنو خوږو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، اللہ رب ذوالجلال سره دما د کامل ایمان برخه نصیب کا. اللہ تعالی په مومنانو باندې چې کوم احسانات کړی دي، په هغه احساناتو کې دومره احسانات چې انسان د هغې شمار نشي کولی. خو په دغه تمامو احساناتو کې یو لوی احسان په انسان باندې د الله رب کائنات د طرف نه دا دی چې مونږه تاسو ته الله د مونځ غونته کې یو تحفه راکړې ده. په مسلمان باندې په ورځ کې مونځ 5 وخته چې کوم نن هغه دا فرض دی. مسلمان به د دغه کې مونځ اهتمام کوي، دا یو تحفه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د معراج په شپه باندې الله تعالی معراج له وغوښتو، نو چې کله اسمانونو ته د دواړو جهان مبارک سردار تشریف یوړو کنه، نو د لومبني آسمان فرشتي الله ته په قیام باندې ولاړې وي. پیغمبر علیہ السلام د جبرئیل امین نه تپوس کوي، جبرئیل دا فرشتي څه کوي، دا څه دي؟ جبرئیل امین جواب ورکوي، دا الله پیغمبر دا د الله فرشتي الله ته په عبادت کې په قیام باندې ولاړې دي. پیغمبر علیہ السلام جبرئیل امین ته وایي، جبرئیل دا عبادت خو مې ډېر خوښ شو، زړه مې غواړي چې د الله تعالی نه دغه وغواړم د خپلو بندګانو دپاره، د خپلو امتیانو دپاره. نو د الله تعالی په در کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت لپاره سوال وکړ چې الله زما په امت باندې دا قیام لازم کا. دویم آسمان ته چې کله پیغمبر علیہ السلام تشریف یوړو، نو د دویم آسمان دا فرشتي الله ته په رکوع باندې وي. نو بیا درخواست کوي الله زما په امت باندې دا رکوع دا لازم کا. دریم آسمان کې فرشتي په سجده باندې وي. څلورم آسمان کې بیا چې کمدن هغه تر دې حد پورې چې د مونځ تمام ارکان
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بیل رکن د الله نه سوال کړی دی چې الله زما په امت باندې دا رکن فرض کا. الله زه د خپل امت لپاره دا غواړم چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی په در کې پیشي وشوه کنه، الله تعالی د طرف نه حکم وشوي اے زما محبوب پیغمبره د معراج شپه ده چې کله ما څخه راغلی نو زه دله یو تحفه در کوم. هغه تحفه دا ده چې ستا په امت باندې به 50 منځونه فرض کړل. 50 منځونه فرض شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې واپس راته په شپږم آسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات شو. موسی علیہ السلام سره ملاقات وشو نو موسی علیہ السلام تپوس کوي اے محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک نوم چې اغسته شي کنه نو درود ویل پکار دی ښا، درود ویل پکار دی. حضرت موسی علیہ السلام تپوس کوي یا محمد صلی الله علیه وسلم الله د لصدر کړل ویاو موسی کلیم الله د الله د طرف نه زما په امت باندې 50 مودونه فرض شو. موسی علیہ السلام مرتبه لاړ شه وی الله ته وایا چې پدې کې د تلک تحقیقو کې کمې پکې راولي. پیغمبر علیہ السلام بیا لړ 15 مونږونه وته کم شو 15 سلويخ شو چې بیا رااله وی دا 15 سلويخ هم ډیر زیات دي. واپس د الله په دربار کې پیشیو کا چې دا ډیر زیات دي. پیغمبر علیہ السلام بیا لړ 15 نور کم شو سلويخ پاتې شو. بیا چې رااله بیا حضرت موسی علیہ السلام اولیګو 15 نور کم شو حتی چې کمیدل 15 منځونه پاتې شو. 15 منځونه پاتې شو. حضرت موسی علیہ السلام متوي اے محمد صلی الله علیه وسلم وی دا 15 منځونه ډیر دي ښا وستا امت په دام پوره نکړی شي ځکه به زما په امت باندې 2 منځه پرزو وی هغه د هغه دوه خیال نه ساتل نو دا 15 خو ډیر زیات دي. واپس لړ شه چې الله تعالی کم کینو. پیغمبر علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام ته ماته د الله ته بار د ورتلو نه حیا راځي زه بیا نشم ورتلی الله ته زه بیا نشم ورتلی. نو علما لیکي وایي په دې کې حکمت دا چې د الله په نسبت باندې د کمیدو چې کم مقدار هغه 15 منځونه نو که چېرته پیغمبر علیہ السلام بیا تللی نو هغه 15 به ختم شوي نو ټول منځونه به معاف شوي. نو لهذا د الله د طرف نه چې کومه تحفه خپل حبیب ته ورکړی شوې وه هغه تحفه واپس کول په دنیا کې چې مونږ تاسو چاته تحفه ورکوو او هغه مونږ ته هغه تحفه واپس راکړي مونږ خفه کېږو که نه خفه کېږو. پیغمبر علیہ السلام وی زه بیا نشم تللی ماله د خپل رب نه حیا راځي چې زه ورته بیا وایم چې الله پکې نور کم که. نو ګورئ دا 15 منځونه د الله د طرف نه مونږ ستاسو دپاره یو تحفه ده یو انعام دی یو اکرام دی چې مونږ تاسو دا منځونه کوو که نه چې مونږ تاسو دا منځونه کوو نو چې په دې کې چې کوم انتهایی په وقار سره په ادب او په خشوع او په خضوع سره ولاړ یو. قرآن مجید کې الله مونږ ته ارشاد فرمایي وقوموا لله قانتین د الله تعالی په در کې چې عبادت ته ودرېږئ که نه نو په عاجزۍ سره ودرېږئ په خاموشۍ سره ودرېږئ په خشوع او په خضوع سره ودرېږئ. ځان هر وخت کې چې کوم هغه د خپل بدن هغه چې کوم کیفیت دی هغه بالکل د اعتدال سره وساتئ. نو علما لیکي وای په منځ کې هغه بغیر د ضرورت نه یو کار کول دی کوم نن هغه نه دی پکار ښه. زمونږ خلق نن چې کله منځ ته ودرېږي که نه هسې ورته هېڅ نه یاد خو چې منځ ته ودرېږي کله به ځان ګرئ کله به چې کوم نن هغه ورته مخې ته ګړۍ ته پکې وګوري کله چې کوم نن هغه یو کیفیت کله بل کیفیت. حالانکه پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایي وای کم انسان چې په منځ کې مخامخ وګوري که نه وی الله دې د دغه کې انسان دا نظر اړو واپس نه کړي. دومره شدید وعد دی دومره شدید پیغمبر علیہ السلام مونږه تاسو ته هغه یو پیغام ورکوي چې ګوره مخامخ مه ګورئ او بیا مخامخ الله ته ولاړی نو دا موږ خو د الله معراج دی که نه. پیغمبر علیہ السلام په ټول ژوند کې الله یو ځل معراج لغوښتی و. مسلمان دپاره په دنیا کې پرس کې 15 معراج راړل پرس کې 15 معراج لري د مسلمان دپاره چې د الله په در کې ودرېږي خو مسلمان معراج نه کوي. نو
مومن معراج نه کوي الله تعالی ته مخامخ ودرېدل. نورونو یو خبره خدا ده چې الله ته مخامخ ودرېږئ نو په ادب سره ولاړئ، داسې ودرېږئ لکه چې څنګه یو غلام د خپل مالک مخې ته ولاړي. منګه نن منځ کې چې ولاړ یو نو زمونږ هغه متکبرانه انداز ګوره یاد ساتئ. عبادت کې دا عاجزي پکار ده چې څومره په عاجزۍ سره یې کې که نه، ځکه د خپل رب مخامخ ولاړې. د بادشاهانو بادشاه دی، د بادشاهانو بادشاه، د طاقت د الله نه ماسوا طاقتور چې کوم نه هغه په دې دنیا کې بل هیڅوک نشته. زورور ذات دی، طاقتور ذات دی، د بادشاهانو بادشاه ذات دی، ضرورتونه پوره کوونکی ذات دی. د هغه مخې ته چې ودرېږئ که نه نو په عاجزۍ سره ودرېدل پکار دي، په عاجزۍ سره، او خصوصا په ادب سره چې کوم نه هغه لغون ته کې ښکته کتل. لکه مخامخ چې ګورئ که نه نو اکثر خلک په دې باندې ډېره غوسه ورځي، وایي یاره دا پلان کې دقسې ولاړ دی نیغ نیغ ګوري. نه دا نیغ نیغ کتل چې کوم نن هغه دا د آدابو خلاف دي. نو ګورئ منځ کې مخامخ کتل. د دې یو خبره درته کوم، علما لیکي حضرت یعقوب علیه السلام د الله پیغمبر دی، د الله پیغمبر دی. یو ځل چې کوم نن هغه عبادت ته ولاړ دی، منځ کوي، نو د جانماز سره خوا کې د حضرت یوسف علیه السلام هغه زانګو تړلی شوی وه. نو یوسف علیہ السلام په زانګو کې پروت دی. نو د یعقوب علیہ السلام نظر دوران نماز په د خپل بچی حضرت یوسف علیہ السلام باندې ولګېده. فرشتې الله ته شکایت کوي، الله ته خو وایي چې زما دا بنده حضرت یعقوب علیہ السلام د خو ما سره مینه ده، الله دا څنګه مینه ده چې تا ته ولاړ دی او د هغې نه باوجود د سره د خپل اولاد او د خپل بچی فکر دی. الله ستا محبت چې کوم نه هغه د پړه کې د پړه کې شته، خو لیکن د اولاد هغه محبت ډیر زیات دی. الله تعالی وتوی اے پرشتو تاسو گواه شئ په دغه کې بچی پسې به ورله سترګې سپینې کړم. حضرت یعقوب علیہ السلام ګوره یو نظر په دې زانګو کې خپل بچی حضرت یوسف علیہ السلام ته کتلی، 40 کاله ترې خپل بچی هغه لرې وښه، 40 کاله هغه خپل بچی په سترګو باندې نه دی لیدلی. نو چې یو انسان لګیایي بس دقسې په جومات کې مخامخ منځ ته ولاړ یو، پکې مخې ته دیوال باندې هغه چې کوم نه اشتهارات پړاوئ، په دیوال باندې مخامخ غړۍ لګېدلي هغې ټیم ته ګوري، په دیوال باندې مخامخ ګلونه لګېدلي هغې ته ګوري. ځکه خو علما وایي د مسجد تا چې کوم مخکې دیوال دی په دې باندې نقش و نگار نه دی پکار، ځکه د مزګزارو توجه ورسره خرابېږي، د مزګزارو توجه ورسره خرابېږي. نو داسې قسم نقش و نگار نه دی پکار چې مزګزاري بس هغې ته ګوري او منځ چې کوم نن هغه اگر چې زمونږ ستاسو مونځونه دی الله خیر وکړي. یو ځلې یو امام چې کوم نن هغه منځ ته ولاړو نو په منځ کې خطا شو، نو چې په منځ کې خطا شو نو چا وی 3 رکعتې کړي دي، چا وی 4 کړي دي. نو ایو پکې راپاسېد وی صاحب مونږ 3 رکعته کړي دي. دا مولوي صاحب خوشحاله شو چې دا یاره په دې ټولو مقتدیانو کې خو مې دا یو مقتدي داسې دی چې دی ډېر په توجه سره عبادت کوي. هغه مولوي صاحب ورته وی 3 رکعته مو کړي دي په کوم دلیل باندې؟ وی صاحب چې کله مونځ ته ودرېږو که نه نو وی زه په یو رکعت کې د خپل د یو دوکان حساب کوم، د خپل د یو دوکان حساب کوم. وی صاحب وی زما 4 دوکانونه دي، وی چې 4 رکعته مونځ کومه که نه وی د دې ټولو دوکانونو حساب کتاب مې پکې ختم کړی. حضرت خفه کېږئ ما نن مې د 3 دوکانونو حساب کړی دی، د یو حساب پکې نیمګړی پاتې دی، معلومیږي دا چې مونږ 3 رکعته کړي دي. رونو زمونږ ستاسو مونځ زمونږ ستاسو عبادت داسې نه دی پکار، الله ته ولاړ یو، الله ته ولاړ یو. حضرت جبریل امین پیغمبر علیه السلام څخه رالی، رسول الله مبارک نه تپوس کوي مل احسان، د الله پیغمبره دا احسان څه شی دی؟ احسان څه شی دی؟ رسول الله مبارک ورته وایي ان تعبد الله کانک تراه، د الله عبادت داسې وکړه لکه چې ګویا کې ته الله مخامخ په خپلو سترګو باندې ویني. نن تاسو دنیا ته سوچ وکئ چې کله یو مزدور ویني چې زما مالک ما ته مخامخ ولاړ دی او ما ته ګوري، دغه مزدور ځان وجني که نه وجني؟ دغه مزدور ځان وجني، خو مقصد یې دی چې مالک خوشحاله. نو زمونږ ستاسو خو عقیده دا ده چې الله مونږ هر ټیم ویني،
الله زمونږ د هر کیفیت نه خبردار. نو بیا پکار ده چې مونږ دی الله ته چې ولاړ یو نو په خشوع او په خضوع په استحضار سره پکار دی. عبادت د الله د رضا دپاره، د عبادت نه به ځان نه خلاصو، په عبادت په د الله نه ځان خلاصو. یو د عبادت نه ځان خلاصول لی خلق راشي بس دروز بس خبره ختمه کی. دویم عبادت داسې چې د الله تعالی د غضب نه د جهنم نه پې ځان خلاص کی او داسې په خشوع او په خضوع په استحضار سره چې عبادت کې کنه نو ستا په دې زړه کې د عبادت هغه خوند او هغه لذت چې کم ملاویږي په دنیا کې بل ځای کې هغه سکون او هغه خوند نشته. خو مونږه تاسو د عبادت هغه خوند نه دی اغستی، د عبادت هغه مزه مونږه تاسو نه ده اغستی. رونو لغونته کې عبادت چې کوئی کنه نو په لغونته په هغه د زړه په مینې کوئی، تاسو ته به د عبادت هغه خوند حاصل شي، د عبادت هغه لذت به درته حاصل شي. لہذا چې الله ته ودرېږئ دا تصور په ذهن کې راولئ چې زما الله ما ویني، زما الله ما ویني، زما د هر کیفیت نه خبردار، زما د سترګو د حالاتو نه خبردار، زما د دماغو د حالاتو نه خبردار، زما د زړه د حالاتو نه خبردار، زما د تصور د حالاتو نه خبردار، د هر څه نه خبردار دی. نه چې عبادت کوئی نو په دې عبادت کې مو لغونته کې استهزار وي. بیا صحیح شوه. الله دې مونږ له په دې لږو خبرو د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکئ مولای کریم دا کمې صحیح خبرې چې ما وکړې اول په ما تابع ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کا. الہ العالمین څنګه چې ستا د شان لایق عبادت دی هغسې خو مونږ نشو کولی. الله مونږ کمزور یو. الہ العالمین د مونږ دا عادتي عبادتونه دا لغونته کې ستړې دا لغونته کې محنت دا ټوټه پوټه عبادت الله زمونږ د مغفرت او د بخښنې وبانه وګرځو. الله مونږ ګناهګار یو، الله مونږ خطاکار یو، الله مونږ سیاکار یو، خو ستا بندګان یو. الله زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الله زمونږ ګناهونه خو که ډېر هم زیات دي ستا د رحمت په مقابله کې د ګناهونو هېڅ حیثیت نشته. زمونږ په ګناهونو د عفو قلم راښکا. الله ته زمونږ ربې، الله مونږ ستا بندگان. الہ العالمین مونږ په هر حال کې تا ته محتاج یو. الله تعالی همیشه مو خپل در ته محتاج وساته. الله زمونږ په ړونو کې د عباداتو شوق او لګاو مینه محبت او لګن پیدا کا. الہ العالمین د ریاکارۍ نه او د عبادت کې د ځان د خلاصولو نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا. الله د آفتونو د مصیبتونو د شرونو نه الله مونږ ټول وساته. پروردگار عالم د سیلابونو نه د زلزلو نه او د ناګهاني امراضو د ناګهاني آفاتو نه الله مونږ ټول وساته. دې مجلس ته څومره ملګري راغلي دي دنیا او آخرت وله ښایسته کا. الله څومره پکې بیماران دي تمامو ته صحت ورکا. الله څومره پکې ضرورتمند دي. الله زمونږ خو ستا د در نه علاوه بل در نشته. الله زمونږ خو هېڅوک هم بل ستا نه نشته. الله څوک فریاد اورېدونکی مې نشته. پروردگار علم زمونږ د ټولو دا لاسونه چې مونږ کم پورته کړي دي الله ستا په در کې ستا ګنهګار خطاکار بندګان یو. الله زمونږ د ټولو ضرورتونه د غیبه نه برابر کا. الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا. وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چې چا سنت دی کړو سنتو